ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا وس د دې نه ایاک نعبد دې تمنګ په خلاصه کې سماره وي، سماره نتیجه. شیخ الاسلام ابن القیم وی رحمه الله او دا ډیره ښایسته خلاصه ده د دې صورت. دسی دا صورت خلاصه دسی موایکه درې انواع د توحید، درې انواع چې مخکې بیان شو: توحید الالوهیه الله، توحید الاسماء والصفات رحمان رحیم مالک، توحید الربوبیه رب العالمین. درې وان انواع د توحید وشو. درې وان انواع د توحید درې قسمه خلق هم دي که څوک داسې دي چې درې وان انواع د توحید مني، هغه وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. د درې وان انواع د توحید مني او هغه وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. دا یوه ډله ده چې درې وان انواع د توحید مني. ځینې داسې دي چې هغوی درې وان انواع د توحید نه مني، نو ځینې داسې دي چې عالمان دي او نه مني، دا خو مغضوب علیهم دي که. او ځینې داسې دي چې انواع د توحید نه مني، جاهلان دي که نه، ضالین دي. باز دې کې ایاک نعبد و ایاک نستعین دې تمنګ نتیجه و یا ثمره وته. دا ثمره د دې مخکې دلایلو. ځینې علماو داسې تعبیر کړی و په دې کې چې دې کې دا دا جمله چې ده که نه دا ایاک نعبد و ایاک نستعین ابن کثیر د عبدالله ابن عباس صاحب نه نقل کړي چې هاتان الکلمتان، دا دوانه کلمې چې دي که نه، دا دوانه کلمې ترجع الادیان کلها الیهما. څومره دینونه چې په دنیا کې دي که هغه د دو کلمو ته راګرځي: ایاک نعبد و ایاک نستعین. بدایع و ثنایع کې بدایع تفسیر کې ابن قیم وی وجميع الرسل انما دعوا الى ایاک نعبد و ایاک نستعین. ټول رسولانو دې جملې ته دعوت ورکړي، دې کلمو معنوي داسې خبره وکړه. بیزاوی وی کله چې اول نری خبره وکړه الحمدلله ټول صفات د کمال خاص الله لره دي، دا دې وکړه. ولی؟ ځکه الله رب العالمین دی، رحمان دی، رحیم دی، مالک دی. الله دې داسې وپېژانده لکه ته چې بیخي الله مخامخ اینې، داسې دې الله وپېژانده. نو ځکه دې ورته داسې خطاب وکړو لکه چې خطاب څوک چاته مخامخ څنګه کوي. د دې اسماء او صفاتو د وجې نه رب العالمین دې سم وپېژاند. کله چې سم رب العالمین دې سم وپېژنو نو خطاب صيغه دې ورته استعمال کړه ایاک نعبد، یا الله صرف ستا عبادت وکړو. دې ته موږ مخکې بل تعبیر هم کړی، بل تعبیر منګه مخکې داسې کړی دې کې التفات دی د غیبوبت نه خطاب. یو خدا نشاط هم پیدا کوي، تازهوالی هم پیدا کوي. خو بیزاوی وی د دې نشاط او تازهوالی نه علاوه دا انسان چې دی که نه، انسان عبادت کې داسې درجې ته ورسېدو د الله یې داسې وپېژاندو لکه یو انسان چې یو شی مخامخ ویني. نو او دا د دې حدیث مصداق شو. جبریل راغی رسول الله نه تپوس وکړو ویل مل احسانو، احسان څه ته وایي؟ رسول الله ورته ویلي ان تعبد الله کأنک تراه. د الله احسان دې ته وایي، د الله عبادت داسې کوه لکه ته چې الله ویني. دا ولې داسې راته ویل ایاک نعبد. خطاب په طریقه باندې الله څخه خبرې وکړه لکه الله چې ته مخامخ وینې، داسې عبادت د الله وکړه.
ایاک نعبدو دا جمله چې ده کنه ایاک نعبدو دو جملې دي پدې کې. یو نعبدو جمله ده ایاک نعبدو، او دویمه جمله چې ده نو ده ایاک نستعین ده. د دې اول یو خو ایاکا ټکی دی پکې، ایاکا اولنی ټکی چې دی نو دا ایاکا دی، خو هر کله چې دا په معنا کې مفعول دی نو دې د وجې نه اول به د نعبدو تشریح کوو، نعبدو ځکه نعبدو فعل فاعل دی او کوله مفعول دی، بیا د تقدیم د وجې نه ضمیر متصله بدل شوی په منفصله سره، نو ایاکا ته جوړ شوی. اوله خبره عبادت ستوي. عبادت د دې عبادت په معنا کې خلق سم حیرانه شوي دي لږ چې د عبادت منګه څه معنا و. عین با دال، عین با دال دای اصل لري، دو معنو باندې د لغت په لحاظ سره دلالت کوي. عبادت مصدر دی د عبادا یعبدو، دو معنو سره دا لفظ دلالت کوي. یو معنی لین او ذل دی معنی سره، او دویمه معنی شدت او غلظت. دا مقایس اللغه د لغت یو کتاب دی، هغه دا دوانه معنی ذکر کی. کله په دې لغتو کې نور معنی علماء د دې ذکر کی. ځنې علماء ویلي چې په معنا د عبد په معنا د مملوک سره، په معنا د جماعت سره، مختلفو معنو باندې دا ماده چې ده استعمال شي. خو ډیر اهل علم د دې ټکی معنا داسې کوي چې عبد ټکی معنا د تذلل معنا کوي. ابن منظور ویلیو چې د لغت په لحاظ سره دا معنا د دې د طاعت سره د خضوع ده، لغوي معنی خبره منل سره د عاجزۍ ده. او د دغې نه د عربو دا ټکی طریق معبد ای مذلل بالسالکین، هغې لارې ته وایي چې ډېر خلک پې د پاسه ګرځېدلي وي، هغې ته وایي طریق معبد. هغه کم یو اوښ باندې چې د پاسه ګوګل لګېدلي نو هغې ته هم معبد وایي. مذلل بالقطران چې د پاسه یې پې ګوګل لګولي نو هغې ته هم بعیر معبد وایي، ګوګل پې د پاسه لګېدي. امام راغب وایي د عبادت ټکي معنا څه د اظهار و تذلل. بیا وایي د عبادت او عبودیت کې فرق دا دی، په عبادت کې لږه ډېره مبالغه ده په نسبت سره عبودیت. ابن منظور وایي د عبادت ټکی کله په معنا د مکرم او معظم سره هم راځي. دا مختلفې معنی دي. لغویانو نور معنی هم کړي، د غضب معنی هم کړي، د نفرت معنی هم کړي، د طاعت معنی، د حبس، د لزوم. د لغوي معنی پرېږده او شریعت ته راشه چې شریعت کې عبادت څه ته ویل. د دې اصطلاحي معنی یا شرعي معنی روح المانی داسې معنی کړې ده، دا ډېره ښه معنی ده. عبادت څه ته وایي په شریعت کې؟ اسم جامع، نوم دی را جمع کوونکی د هر هغه څه دپاره لکل ما یحبه الله ویرضاه، هر هغه شی چې د الله سره مینه او د الله پې خوشحالیږي، من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. دا ډېر ښایسته جامع تعریف دی. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. ځنې چا دا تعریف چې دی زموږ د ټوله نه خوښ ځکه دی، دا جامع تعریف دی. یو شیخ الاسلام ابن القیم هغه وایي الجواب الکافی کې
چې عبودیت څه ته وایي، عبادت څه معنا نه وایي، غایت الحب مع غایت الذل، پورا مینا سره د پورا عاجزۍ. ځینې علماو داسې معنا کړې ده، نوم د جامع د کاملې مینې دپاره، د کاملې عاجزۍ دپاره، چې دا دواړه خبرې را جمع شي بس دې ته چا ویلي محبت څه ته وایي، طاعته بالمامور وترک المحظور. چې الله څه ویلي چې هغه کوه نو هغه کوه، چې الله درته څه ویلي چې مې کوه نه مې کوه. قصیده کې ابن القیم وایي د مهربان ذات د عبادت تعریف دا دی، فعبادت الرحمن غایت حبه غایت حبه مع ذل عابده هما قطبان. د مهربان ذات عبادت دیتا وی عبادت الرحمن غایت حبه، پورا مینه بد الله سره کی، مع ذل عابده هما قطبان، پورا عاجزی به سکے اللہ، پورا مینا پورا عاجزی. بے وی وعلیہما فلک العبادت دائر ما دار حتی قامت القطبان. د عبادت اسمان چرے بغیر د دې دو خبرونه نکی. تموز کې مثلا مینه دې د الله سشتا دې ته سوچ وکړه، الله ته دې پورا عاجزی فضل کې شته کنه. دا دو خبرې بغیر د دې دو خبرونه د عبادت اسمان نه چلی. وعلیهما فلک العبادت دائر ما دار حتی قامت القطبان. بیا وی درېمه یو خبره اوس یاد سات، ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشیطان. دارو مدار د عبادت چې دی، د دې دارو مدار چې دی نو په طریقه د رسول الله باندې، لا بالهوى والنفس والشیطان. خواهشاتو ته عبادت نه وي. دا یو ځای کې دا تعبیر کړی دی په قصیده کې، په بل ځای کې دا 22 صفحه، بل ځای کې داسې ویلي، حق الاله عبادة بالامر لا بهوى النفس فذاك للشیطان. د الله حق سره عبادت ته خو بالامر، چې الله د تویلی چې وې کنه دقه ته عبادت، لا بالهوا خواهش په بنا چې څوک عبادت کوي، لا بهوى النفس فذاك للشیطان. دا خو د شیطان د پاره، خو عبادت چې د الله کې نو شرط به پکې دی، من غیر اشراک به شیئا هما سبب النجات فحبذ السببان. شرک به وسنه کې د الله د حکم موافق به کې، شرک به پکې نه کې. دا دوانه خسته سببونه د کامیابی دي. وَلَمْ يَنْجُ مِنْ غَضَبِ الْإِلَهِ وَنَارِهِ إِلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَصْلَانِ. عذاب د جهنم نه دسې عبادت خلاصول کوي چې اخلاص هم پکې وي، طریقه د رسول الله پکې. او کدا دوانه خبرې پکې نه کا، والناس بعد فمشرك بإلهه او ضبط عداء او له الوصفان. د دین رسته خو یا به ځنې خلک مشرکان یا به مبتدعين وي او یا به پکې دوانه صفاتونه وي. نو ډیر عجیب کمال پکې یو خو د عبادت معنا کړی، خو انواع د عابدین مو سېست بیان کړی. دا خبره اوس استاسانه زده کړه. په دنیا کې څو قسمه عابدین دي، 3 قسمه عابدین. یو عابدین کم عابدین دي، هغه عبادت کوونکي چې هغه کې اخلاص هم پکې دی، اطاعت د رسول هم پکې، او دا مصداقات دي، مصداق دی د ایاک نعبدو والا. د دې مصداق څوک دي؟ انبیاء علیهم السلام، صحابه کرام، صالحین تر قیامت. یو پاغی کې اخلاص پکې دی، یو پکې اتباع د سنتو پکې. دویم قسم خلق دسې دی چې نه پکې دویم عابدین دسې دي، نه پکې اخلاص شتا او نه پکې اتباع د نبی شتا. دا خو ډیر بیکار عابدین، دا خو هیڅ عابدین نه.
دا خو تسلا نارا حامیہ سورت غاشیہ کی ذکر ہے. اسیزان اس طرح کرے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ. دریم قسم خلق، دریم قسم عابدین. اغا عابدین دی چکم عابدین چکم دی آئی کہ اخلاص پکې دی خو طریقه د نبی او تنه د معلوم. دا څوک دی لکه دا جاهل عابدان او خاص کر تصوف والا چې څومره دي کنه غریبان، هغه په دغه درجه کې اخلاص پکې ډیر پکې ظاهر او طریقه د رسول الله او تنه معلوم. او څلورم قسم د څه خلق دی چاغی کې اتباع د سنت د رسول الله پکې وی خو اخلاص پکې نه، دا منافقان وي. اسی ظاهری د رسول الله د طریقې تابعداري کوي ظاهری، او د رسول الله په طریقه باندې عبادت هم کوي خود الله د رضا د پاره نه کوي. دا څلور انواع د عابدین او مدارج السالکین کې بیان کړي او دای په قصیده نونیه کې بیان کړي. او منګه مخکې په اصول کې خبره کړې د عبادت د شرک په عبادت په تفصیل کې چې ټول انبیاء عابدین دي، ټول ملائکه عابدین دي، ټول صالحین چې دي نو دا عابدین دي. دا به د هغې دپاره منل غواړي. دا او د عبادت یو بل عبارت دی د عبادت په باره کې. دام د ابن القیم نه نقل دی، خدای په حاشیه د مدارج السالکین باندې کوي. دا په دې متن کې دننه نه دی لګ. ابن القیم وی چې عبادت څه ته وی؟ عبارة عن الاعتقاد، انه عبارة عن الاعتقاد. عبادت عبارت ته د عقیدې نه، د هغه شعور نه، بان للمعبود سلطة غیبیه، چې د چا د عقیده وی چې زه د چا عبادت کوم د ته په ما باندې غیبی زور دی په علم او په تصرف کې. زما د حال نه خبر دی په ما کې چې څه کول غواړي نو کولی شي په غیر د ظاهري اسبابونه. بیا وی ما ته پیدا او ضرورت شي رسولی نو هر دعا او هر ثنا او هر تعظیم چې پیدا کیږي د دې عقیدې نه دې ته عبادت وایي. لکه مثلا د چا مثلا د الله په باره کې دا عقیده وي چې د الله په ما باندې علم هم شته، په ما یې قدرت هم شته، ما ته د ظاهري اسبابونه په غیر پیدا هم شي رسولی نقصان. او د دې عقیدې د لاندې د 2 رکعاته مونځ وکړو دا عبادت شو که نه؟ که دغه عقیدې د لاندې دی غیر الله د هغه سر وتښکته کو یا دې وله نظر او منښته وکړه، دغې ته بیا شرک پیل عبادت وایي او دا بیا د مشرکانو عبادت. د دې نه ښه طریقه راغله چې موږ د دې نه مخکې د عبادت د تشریح دپاره موږ د عبادت انواع وپېژنو، نو بیا به په عبادت باندې ښه پوه شو چې عبادت چې دی د عبادت انواع څومره اقسام دي د عبادت. اول نه داسې د پوهې دپاره اسانه عبادت چې دی یو عبادت قلبي دی، یو عبادت بدني دی، او یو عبادت چې دی نو عبادت مالی. 3 انواع دي د عبادت: عبادت قلبي، عبادت بدني، عبادت مالی. د زړه عبادتونه چې دي که نه د زړه عبادتونه دام ډېر شی دي. د زړه عبادتونه قرآن کریم کې دا د زړه عبادتونه ځای په ځای ذکر کوي. د زړه عبادت یو سره یې را کول د الله. سورت بقره وګوره، مینه کول دي 144 آیات کې وایي ځینې خلک داسې شته چې هغه خلک چې دی د الله نه سوا د بل چا سره مینه کوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. محبت چې دی دې ته نوع وایي د عبادت قلبي، دا د زړه عبادت. یره کول
دا صورت د زړه عبادت یرا دای په صورت مائده کې بیان کړي 28 نمبر آیت چې د زړه عبادت ته یرا وتا التوی صورت مائده کې ظاهرګم دلانا انی اخاف الله رب العالمین 28 آیت صورت مائده. کلا امید رجا دام د زړه عبادت ته رجا. سورت احزاب کې دا عبادت ذکر کړي یہ اجتماعات یہ امید ساتل د الله نه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر الله كثيرا د دینه د امک يرجو رجا د صفت ته دزله. سورت بقره کې اخلاص د زړه صفت د زړه عبادت دائم په ذکر کوي. یو سلو 28 نمبر آیت سورت بقره کې دې تر زړه عبادت وای. ونحن له مخلصون دغه دې کې د اخلاص څخه کوم دا عبادت چې نه دا د زړه عبادت د اخلاص. کله توکل قران ذکر کوي توکل سورت آل عمران کې یو سلو 22 آیت توکل د زړه عبادت. وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا 15 انواع دي د دینه. خشوع خضوع دام د زړه صفت دام مشترک په قران کې. سورت مؤمنون کی ذکر کئی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دا د زړه صفت ده. خضوع چې دا هم د زړه صفت ده. خضوع دې ته کوم عبادتونه وي؟ دې ته قلبي عبادتونه وي. دا د زړه عبادتونه شو. د حواس بدني حواس ته انسان 15 حواس. یو د انسان په بدن کې قوت باصره لري سترګو دا صفت لیدلو. یو د انسان په بدن کې سامعه اوریدل. دریم ذائقه. سلورم شامه بوی والا سے. پنځم لامسه. د دې نه خو څوک انکار نه کوي دا حواس ظاهریه دي. د دې حواس ظاهریه او عبادتونه چې دي کنه عبادتونه دا ځنې عبادتونه فرض او واجب وي. ځنې عبادتونه سنت وي ځنې مستحب وي. ځنې کارونه حلال وي حرام وي ځنې مکروه وي. 15 قسمه عبادتونه دا شو. او 15 چې د 15 سره ولګي ضرب پکې ورکي. 15 حواس دي او د 15 عبادتونو سره ولګاو. په هر یو حاسه کې 15 قسمه عبادتونه 15 او بیا که حواس باطنیه د منطقيانو چې کوم هغه ذکر کوي چې هغه وي اگر که داغې نه شریعت دسې بالکلیه انکار هم نه کوي چې ګنې دا د سره نشته شته دی حس مشترک او خیال او وهم حافظه متصرفه. په دې کې چې دغه 15 انواع د عبادت جوړ کی کا 500 ته ورسېدل. دغه ځنې عبادتونه ځنې خیالات دا فرض وي. ځنې خیالات چې وي دا سنت او مستحب وي. ځنې خیالات حرام وي ځنې مکروه وي. 50 چې په دې کې دا ټوله وو سراغه مخکنی وو 50. مال د انسان چې مال هم 15 قسمه عبادت. ځنې عبادت مالی فرض وي ځنې سنت وي ځنې عبادت مستحب وي. ځنې ځای کې مال لګول مکروه وي ځنې ځای کې مال لګول حرام. دا چې داغه سره یو ځای کې دا ټول تقریبا 2 عبادتونه شو. مخکې و 50 نو 15 سره دا یو ځای. او بیا په انسان په بدن کې جبا دا جبا د دې جبې مزال مستقله عبادتونه دا موږ په هغه حواس 5 کې دا نه دراوز.
نو چې دا وسره یو ځای کې نو دا به ټول وش پیته عبادتونه شي. نو چې کله دا دی وپېژندل نو داسې وایه که نه چې ایاک نعبدو، دا ټول انواع د عبادت چې راجمع کې دې ته عبادت وایي. دا د عبادت هر یو اندام په خپل ځای لګول دې ته سوی د رب العالمین عبادت او بندگی وایي. شیخ الاسلام دا خبرې چې مخکې ما کمې وکړې بدایو تفسیر کې ډېر په ښایسته طریقه باندې د دې تفصیل کوي. اول خو داسې وایي، اول نه خبر داسې کوي، وایي بنا د ایاک نعبدو چې دا په څلورو قواعدو ده. څلور قاعدې په ایاک نعبدو کې اول وایي. اوله خبره خو به دا کې تحقیق بما یحبه الله. اوله قاعده ده هغه کار به په ځان کې ثابته چې الله او رسول یې خوښوي. من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. لسان کې با هر هغه څه ثابته چې الله ویلي دي، رسول ویلي دي، الله په خوشاليږي، رسول په خوشاليږي. زړه کې به هر هغه څه ثابته چې الله په خوشاليږي، رسول په خوشاليږي. عمل القلب د زړه عمل چې دا بم دسي وي او جوارحو کې بم داسې کول غواړي. بیا وی دا ټولې خبرې دا څلور مراتب څه معنا؟ جبې نه دي هغه خبره وځي چې الله په خوشالي، زړه کې د هغه خیال راځي چې الله په خوشالي، د زړه عمل د هغه عمل دی چې الله او رسول په خوشالي، د جوارحو نه چې دا خبرې د پکې راجمع شوې نو د دې څلورو اصولو بنیاد چې پچا کی لایق وي د دې تعبیر چې ایاک نعبدو. ته به ځان ته وایي چې او زه د الله بندگی کوم. بیا ډېره ښه خبره کړې ده. نو د زړه قول به په ځان کې راولې او د زړه قول په زړه باندې به داسې خبره کې کومه خبره عقیده به دا ساتې چې الله کم ځان دپاره کم صفتونه بیان کړي په زړه باندې به وې الله صفتونه دي، د الله اسما دي، د ملائکو د ملاقات د الله د ملاقات دا خبرې به په زړه باندې په زړه باندې به وې. دویم جواب باندې به د دې نه اخبار هم ورکې، په جواب به داسې به وې که نه چې او الله صفتونه شته، د الله افعال شته، ملائک حق دي، ملاقات حق دی. دا به په جواب باندې مې د عمل د قلب بم په ځان کې پیدا کې مینه ده، توکل دی، خوف دی، رجا ده، اخلاص دی، صبر دی، توکل. دا مختلف انواع دي د زړه. دا جوارح او اعمال بم په ځان کې پیدا کې، منځ بکې، جهاد بکې، جمعې منځونه لبځي، جمع لبځي. دا ټولې خبرې دي ته د جواب وای. دا خبرې چې د پکې کله رالی نو بیا د دې ټکی ته مصداق شوي چې ایاک نعبدو، یا الله دا ټول به صرف تعالی کوي. خدا څلور کارونه چې ته کوې که نه دا څلور اصول او د دې اصولو ته خیال ساتي دا ډېر ګران کار دی. نو ځکه پسې دا بله جمله ورپسې نه چې و ایاک نستعین، الله د دې ستانه مدد غواړو. وروسته بیا یو بله خبره کړې ده لږه تفصیلا. وی عبادت چې کوم دی نو مراتب د عبادت یې بیان کړي ډېر ښایسته. یو علم بالله دی. دوه خبرې سوچ وکړه. یو د علم درجه چې که نه د عبودیت، یو عبودیت عامه دی، یو عبودیت خاصه دی. عبودیت عامه خدا ټول مخلوقات الله ته عاجز دي که ټول مخلوقات الله ته عاجز دي. دا عبادت عامه دی. عامه قرآن کې الله نه دی ویلي چې ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. دې ته عبادت عامه وي. یو عبادت خاصه دی، عبودیت الطاعه والمحبه واتباع الاوامر. دا دې کې چې دا نعبدو منګه وکنه دا بولنې قسم عبادت نه، دا دویم قسم اصل کې دا عبادت خاصه چې دی کنه دا به په دوه قسمه دی، یو علمی دی یو عملی دی. عبادت خاصه یو علمی دی یو عملی دی. علمی کې بیا دا څو انواع دي، علم بالله
او علم بدین الله. علمی عبادت څه ته وایي؟ علم بالله، الله او پیژنه، ذات یو پیژنه، صفاتونه یو پیژنه، افعال یو پیژنه، اسماء یو پیژنه، او الله منزه کده هغه سنه چې د الله د شان سره مناسب نه. دا د عبادت علمی خبره. عبادت علمی کې د الله دین پیژندل، شریعت پیژندل، دا مې عبادت خاصه ہے. خود دې سره سره عبادت عملی بم پزان کراوي. عبادت عملی سره عبادت عملی یا ځان په سابقینو کې په عبادت کراوله یا ځان په اصحاب الیمین کراوله. نو چې خبره راته ګرانه نشي دسیا. دا اول نه عبادت په دوه قسمه ده، یو عبادت عامه ده، یو عبادت خاصه. عبادت عامه ټول مخلوقاتو کې ده. عبادت خاصه چې په دوه قسمه ده، یو عبادت خاصه علمی او یو عبادت خاصه عملی. علمی چې دا بیا په دوه قسمه ده، یو علم بالله ده او یو علم بدین الله ده. علم بالله کې پنځه خبرې: الله او پیژنه ذات، صفاتونه او پیژنه دوا، افعال او پیژنه درې، اسماء او پیژنه څلور. الله منزه غنا د هغه صفاتونو نه چې د الله د شان سره مناسب نه. دا خو علم بالله کې راځي. او علم بدین الله، شریعت یو پیژنه، کتاب یو پیژنه، سنت د نبی یو پیژنه. دته علم عبادت وای علمی. علمی کې دوه انواع او هر چې عملی دی. ته چې د الله عبادت کې یا خو په سابقینو کې سابق هغه عبادت کون کې ته وای چې دا غن د الله یو نافرمانی نه کیږي، مستحبات ته نه پاتې کیږي، مکروه لګوت نه وروړي. دا عبادت ته عملی خود سابقینو عبادت. او یا اصحاب الیمین کې ځان راو. دا دوانه شریک نه، دا چې را جمع شي نو دا مصداق دی د ایاک نعبدو. ورسته بیا وی پروح العباده، وی د عبودیت وروح العبودیه یا وروح العباده. دا د عبادت جرند چې ته چلے کنه، دا به د دې لپاره به 15 قاعده زده. او هغه 15 قاعده ما مخکې ذکر کړي چې دا به په زړه کې مراولي، دا به په جبه کې مراولي، دا به په وګونو کې مراولي، دا به په سترګو کې مراولي. دا ټولي خبرې چې راجمه کې دي ته سوي دي ته د عبادت انواع وي. نو ایاک نعبدو، یا الله خاص تعالی عبادت. ایاک نعبدو قرآن کریم کې بیا عبادت چې نو امر په عبادت باندې بیا بیا راغله چې الله بندگانو ته وي 215 یا کرتے امر دے په عبادت. د الله بندگی کوا، د الله بندگی کوا. صرف د نعبدو صيغه چې راکنه اته کرتے راغله. او قرآن کې د عبادت مختلفی معنی راغلي. دیش معنی دا ځنې اهل علم دیش لکه مجد الدین پیروز آبادی دا کتاب دے بصائر لذوی التمیز. او دا معنی تینا موسوعه کې شیخنا العلامه را نقل کی چې عبادت په دیش معنی سره په قرآن کې استعمال شوی. لکه کله په معنا دا تذلل سره دی، سورۃ مومنون کې وي وقومهما لنا عابدون ذلیل یون. کله د استرقاق په معنا سره دی، ضرب الله عبدا مملوکا سورۃ نحل کې وي. کله د طاعت په معنا سره دی، لا تعبدوا الشیطان خبره ما معنی دی. دا مختلف. کله د غضب په معنا په یو توجیه باندې قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، زب اول د نفرت کون کړي. مختلفی معنو سره عبادت په معنا د خضوع عاجزی دا ټولي معنو سره په قران کې استعمال شي. د دې کې بیا ایاک نعبدو د دې عبادت حدیثو کې لږ وضاحت وا. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي مال د سي عمل راوخه و چې الله می جنت ته نه باسي، جنت ته لاړ شمه. نبی صلی الله علیه وسلم ویل مالهو
اجي اوه څومره خسته سوال دی وکړو وا څومره خسته عربون وخيار سړی دی ښا رسول الله ته ویلې ما ته دسه سو اوخه و دسه عمل چې جنت ته الله نه نباسي رسول الله ته رسته ویلې تعبد الله ولا تشركوا به شيئا بس دا الله نه عمل دی د الله عبادت کوا شرک وسره م پیدا کوا دیتا بس دا خلاصه ده د جدسي جنت ته دتللو عبادت د الله کو شریک وسم پیدا کوا دغه اهم خبره ده چې سړی جنت ته نه بس دی بارکه دا علماء او آثار ډیر زیات دي چې د عبادت طرف ته پکې ترغیب دي دا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو قولو مسلمه ته لیکلو مسلمه ابن مخلد ویلیو چې کله یو بنده د الله طاعت کوي کا د الله عبادت کوي نو د الله سره مینه او کله چې د الله سره مینه شي نو الله مخلوق تم ګران کی خو کله چې یو بنده د الله عبادت نه کوي نافرمانی کوي د الله بدی شي والله دې خلکو تم مبغوز کی سوچ دې څه وکا چې دې خبره تلک ډیر سوچ وکا د الله عبادت کوا او دا پکې به دویمه خبر یاد وسه اهم نوع د عبادت ته نه راواخله اهم نوع وهب ویلي د ټولنه لوی یرا ټولنه لوی عبادت د الله سره الخوف من النار الخوف من الله چې انسان پر ځل کې د الله یره پکې د سه عبادت د ټولنه چته درجه کله کله انسان د دې یری د الله نه او د دې عبادت په وجبانه د چوتو خلقو درجه ته ورسیږي بیا په دې کې ایاکا لو سراش ایاکا نعبد ایاکا نعبد یو پکې دا خبره چې ایاکا دا تغه څه د پاره دی نو دې کې درې خبرې دي د دریو خبرو نه حصر معلومیږي د دریو خبر یو خدا یا ټکه چې ده کنه یا دام په حصر دلالت کوي دا په تخصیص دلالت کوي کلام د عربو کې ایو یا وام ایو نو یا ټکه یا کعنیتو تمی قص کړي حال دا یا ټکه دا ماده د سره چې دا په تخصیص دلالت کوي یوا دویمه د سیدا چې دې کې تقدیم شوه د ما حقه تاخير ایاک د دې حق حاصل کی رستو مفعول نعبد ایاک پکا خرامخ چې کو کنه دې کې معنا د شول تخصیص معنا شو زکدا اخوري کتابونه کې بیا وی درې مدا خبره واه چې کله را مخ کې کو کنه را مخ کې ایاکا نو دې کې د بل چا د عاطف احتمال بیخي ختم شو تو اس په ایاکا باندې بل څوک نشي عاطف کوي ځکه د عاطف خو په اخر کې کیږي دا خو دې په مینس کې ایاکا ټکه راوړو ایاکا دسه په کې نشي ویل چې ایاکا والرسول ایاکا والنبي ایاکا والولي دا خبره ایاکا والشجر والحجر دا ټکی په کې ناراضي د دریو امور په بنا باندې دلته تخصیص پیدا او دا پکې اهم خبره وا د اهمیت د وجنه یو خو د تخصیص الفاظ درې طریقې ادا شوي او بل د اهمیت د وجنه یا کرا مخکې کو پنعبدو چې اول خو خپل معبود او پیژنه معبود دی پاسماو صفات او پیژنه نو بیا ول عبادت کوا چې تی پیژنې نه څنګه به تو وی چې ایاکا مخکې موږ دا په اصول کې دا خبره بیان کړې و چې په عبادت کې اهم خبره د الله بندگی خاص کول په الله پورې که یو سړی عبادت د الله کوي که خو تخصیص په عبادت کې نه پکې د سې عبادت ته په شریعت کې څه اعتبار نشته او مخکې ما په اصول کې عقاید المشرکین په عنوان باندې تفصیل کړو مشرکان الله منی زنی صفاتونه مولمنی قران منی زنی اغه د الله په نوم قسم هم کوي حاجتونه هم تیواړي نظرانه شکرانه هم کوي
خیرات هر څه کوي، خو پاغو کې تخصیص په عبادت نه وو، ځکه الله تعالی یو عمل نه قبلې و. نو تخصیص په عبادت دو قسمه تخصیص، خپل عبادت کې با خپل عبادت باندې بچ کې د شرک جلینا، او دویم دا یاد ساته خپل عبادت باندې بچ کې د شرک خفینه هم، چې دوانه نه وای د عبادت په دوانه شرکونه پتا په عبادت کې شرط رانشي. چې کله انسان د دې دوانو نو د عبادت کې شرک نه ځان خپل عبادت خلاص نه کی کنه، پاک نه کی، بیا ګوري هغه الله نه قبلې دی. ایاکا کې په دوانو شرکونو باندې رد دی. الله صرف ستا عبادت کو من ساده رضا د پاره کوما، او دویم ټکیدار چې دې کې ظاهری شریکم نه منم، خفي د بل چا د رضا سوچم پکې نه کوما، او بل څوک می په دې عبادت کې ستا سره ملګری کړي هم نه. خدا جمله چې ته هر وخت کې وې کنه، کله دې ځان ته فکر وک چې تا دا جمله رښتیا وې چې ایاک نعبدو، درس تناسته مثلا درس بیانې مثلا موږ کې روزه نه دي، آیا کاغذ ظاهری شرک نه پکې نه، دا خبره خو صحیح ده. خو کله دې بلې خبره ته شرک خفي محمد رسول الله رسوي، شرک په دې امت کې د میګي د رفتار نم پټ پټ چلیږي. کله کله انسان عبادت کوي خود د کې شرک خفي پکې. نو دې جملې ته هر وخت چې په مانځ کې د سوي چې ایاکا نعبدو، نو سوچ ځان ته وکړه چې آیا دا صفت در پکې شته او کنه. بیا شیخ الاسلام قصیده نونیه کې په هغه خلکو باندې سخرت کړي، جهمیه چې دي کړه، جهمیه دا ډیره غلط عقیده دا کوي، بس صرف د الله عبادت کوه کو څوک صرف دومره ومنه چې الله خالق دی او الله رازق دی، بس دغه عبادت. شیخ الاسلام وی قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم هو منتهى الايمان. ځنې خلق بس عبادت دیته وي، ایمان دیته وي چې الله ومنه چې الله خالق دی او الله رازق، ایمان هم دغه دی. هغه به وی کله عبادت دغه معنی شي او د ایمان دا معنی شي، بیا خو فرعون مؤمن دی، بیا خو ابلیس هم مؤمن دی، بیا خو لوطیان هم مؤمنان دي، بیا خو ولی هل کان فیهم منکر للخالق الاکوانی، هغه خو به نه دغه ته عبادت نه وي. د الله منل یوازې دې ته عبادت نه وي، توحید په عبادت پزان کې پیدا کول دا اهم دی. ایاک نعبدو، خاص یا الله تعالی را عبادت کو منګه، خاص تعالی را عبادت. دې کې دا ایاک نعبدو سوال دی په دی باندې، دغه یو انسان وای کنه چې ایاک نعبدو جمع صيغه ولې راوړل په دې کې، ایاک نعبدو دا جمع صيغه ولې استعمال دی؟ جمع استعمال اولو کې تفسیر بیزاوی د دې وجه ویل دا، وجه ول دا ویل دا چې دا انسان خپل عبادت د نور چا د عبادت سره یو ځای کوي، خپل عبادت چې نه د نور چا د عبادت سره یو ځای کوي. نو د دې د وجنه الله ته د سی وی الله تعالی خو نور سو کوم عبادت کوي کا، ځان چې د دې نور خلقو سره یو ځای کومه، داغو عبادت ته قبول کړي دي، نو زمام قبول کړي. ایاک نعبدو دی جمع راوړل کې دا نقطه راوي، او دغه وجه ده چې دا د جمع مونږ چې دی جایز شو. جمع مونږ د جمع مونږ کې یو فائدہ ده، دی جمعات کې بده یو څوک چې دغه عبادت په الله قبلې ستاره هم پکې قبول کی، دا یې غټه پیا. دویم یو خبره واوره، ایاک ټکه د دینه دا نعبدو رسته کو، دویم فائدہ لطیفه دا الله په نوم باندې یاد الله ته په ضمیر راځي کول باندې د انسان په ځل کې تسلی راځي، د انسان په ځل کې سکون راځي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. نو داغه د وجنا ایاک ټکه د دې نقطې د وجنا رامخ. دریم عبادت چې سره د الله کوي کنه، کله کله سره ستړي شي، ملالم په انسان کې پیدا کیږي، ملال ستومانتیا. نو ستومانتیا د ختمولو لپاره
د ستومانتیا د ختمو دا ایا کرامه چې ته چاته ولاړې مخې ته مستړی کېږه مخه پکېږه رب العالمین د پاره دا کار کوي د دې الله د دې ذکر په وجه باندې دا را مخکې کېدلو په وجه باندې ستومانتیا د انسان ختمي صحیح معنی به د دې ټکي اوس داسې کې ایاکا یا الله خاص تا د پاره نعبدو منګه بندگی کوو عبداللہ ابن عباس سے ابن دسی تفسیر نہ کہے چھ نعبدو کا ولا نعبدو غیرک دیدے کہ با کل دسی تعبیرم تے نقل دے چھ نوحدو کا یا اللہ تعالی یوکو پا عبادت کی یا نخصو کا بالعبادہ ابن کثیر تے دسی قول نہ کہے خاص کوخ پل عبادت لرا پتا پوری خاص کوخ پل عبادت پتا پوری مولانا رومیم دس معنی کئی کہ عبادت مرتورا آریم و بس تم یاری ہمستو داریم و بس یا اللہ چی عبادت بس صرف تعالی کولا نو دا دا یا کنام خاص تعالی را عبادت کو تا سرستا پا عبادت کی نور سوک نشری کو